سورہ یونس دا دے بعد الاسراء او قبل الهود. او 51 نمبر دے د نزول په اعتبار. لسم نمبر دے د قرآن ترتیب مصحفی سره. مخ کی صورت سورہ توبہ کی اعلان د براءت شو د مشرکین نه. اوس دلته کې د مشرکین یو قول ذکر کړي چې منګه د غیر الله عبادت کوو نو دا صرف د دې لپاره چې دا به زمونږ سپارښیان دي. نو الله تعالی په دې کې رد کوي په شفاعت قهری باندې. دا شان د سورۃ توبه په آخر کې او ترغیب الی اطاعت الرسول چې تاسو د خپل پیغمبر اطاعت وکړئ. اوس په دې صورت کې جواب د هغه شبهات ده چې هغه و شوبې دي او هغه وارد وي په توحید او په رسالت. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د دې سورې یونس په نوم د الله الرحمن چې هغه ډېر مهربان دی، پارچا مهربان دی. الرحیم او همیشه رحم کوونکی دی په مؤمنانو باندې په قیامت پر ورځ. الف لام را الله علم دې په مراد د دې حروف. الله تلک آیات الکتاب دا آیاتونه د کتاب دی الحکیم چې ډک دې د حکمتونو نا کان للناس عجبا. آیا شته د خلقو د پارا عجبن تعجب. آیا شته د خلقو د پارا تعجب او حیران توبو. پس خبره ان او حینا دا چې موږ وਹੀ کړی دا اله رجل یو سړی ته امنهم د دینا د دی وی چې دا خو زمونږ په شان یو انسان دی نو دې څنګه پیغمبر دی. دیدا شک کوي. ان انذر الناس ان انذر الناس دا وحی او تر سره پاره شوینا. ان انذر الناس دا چې وایو خلق دا الله د عذاب نه. وبشر الذين ازر اور کسانو تامنو چې ایمان راوړې ان لهم قدم صدق چې یقینا د دې لپاره مرتبه د رښتیا او سمانا لوی مرتبه. قدم صدق لوی مرتبه چې د دې لپاره مرتبه د لویا. عند ربهم پنځ درب دي. قال او دا صدق نه وتذکر چې دا مرتبه واخامخه دی الله ور کوي دا رښتیا دي. قال الكافرون وای کافران ان هذا یقینا دا قران چې لساحر مبین یا دا پیغمبر چې دا جادو د ښکارا یا دا جادوګر د ښکارا. ان ربکم یقینا رب تاسو چې الله دې الذي غزاد چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکا په 6 ایام په مقدار د شپږو ورځو د دنیا کې. ثم استوى على العرش بیا برابر شو په عرش باندې. يدبر الامر تدبیر کوي د کارونو. دې ټول کائنات او تصرف د الله سره. ما من شفیع نشتره سوک سپارش کوونکې الا من بعد اذنه مگر رستو د اجازت د الله نه. ذالکم الله ربکم دا صفاتون والا الله دې چې تاسو پروردگار دې پابودو پس خالص د عبادت کو یا فلا تذکرون آیات تاسو نصیحت ناخلی. الیه مرجعکم خالص د توا پس تاسو د جميعا د ټول وعد الله حقا و دا وعده د الله د رښتیا. انه یبدأ الخلق یقینا اغاول پیدا کوي مخلوق ثم یعيدو بیا به دوباره پیدا کوي. لیجزی الذین آمنوا دا بولی دوباره پیدا کوي. علت قیامت د دې لپاره چې بدلور کې الله کسانو ته چې ایمان راوړي او عمل کړي نیک بالقسط انصاف سره. والذین کفروا کسان چې کفر کړي لهم شراب د دې لپاره سکاک دې من حمیم د جوش دلوبونا وعذاب علیم او عذاب درناک دې بما كانوا یکفرون په سبب د هغه چې دې کفر کو.
هو الذي دغ الله غزات جعل الشمس چگر زولدن ور ضیاء روخانا والقمر اسپنگمی نورا رنا ورکون کے وقدره منازل او انداز کړي دي دا غیر پارا منازل هغه پړاون هغه دمزیونه لتعلموا د دې لپاره چې تاسو په شی عدد السنینا پشمار د کلونو والحساب او حساب د میاشتو ما خلق الله ذالک ان پیدا کړی الله دا الا بالحق مگر په حق سره یا د پاره د ښکارا کولو د حق چې هغه اولوہیت د باری تعالی لري یو فصل الآیات بیا بیان الله خپل حکمونه لقوم یعلمون دا قوم د پاره چې پوریږي ان فی اختلاف الليل یقینا په اختلاف د شپې او نهار او د ورځ کې وما خلق الله او چې الله پیدا کړی دی په سماوات په اسمانونو کې ول ارض او پزمکه کې لا آیات خامخا نخیلی دا الله د قدرت لقوم یتقون دا قوم د پاره چې هغه یریږي ان الذين يقينا اغكسان لا يرجون لقاءنا چاغ عقیده نه لري د پیشې زمنګ د ملاقات ورضو بالحیات الدنیا او خوشاله شي دی په ژوند د دنیا او اطمئنوا او زړی لګولې دی په حادثه د دنیا سره والذین هم عن آیاتنا غافلون او کسان چې زموږ د آیاتونو نه خبر دي اولئک مأواهم النار دا کسان چې دی د دې ځای اور دی بما كانوا یکسبون په سبب د دې چې دی کم ناکاره کارونه کوي ان الذين يقينا اغكسان امنوا چې ایمان راوړې دي او مولن کینې يهديهم ربهم خو نبو کی دي رب د دې به ایمانهم په سبب د ایمان د دې نو رس خو نبو تو کی رسالار بو تو خي یعنی د جنت يهديهم الى الجنات نن پوکه خبره تجری چی بئی کی من تاتیم الانهار لاندې د دینه نهرونا پی جنات النعیم باغونو د نعمتونو کې دعواهم فیها आवाज د دې بئی بلنه د دې بئی په دغه جنت کې سبحانك اللهم پاکی دا الله لرا ای زمن الله یا الله تعالی را پاکی دا ای زمن الله تعالی را پاکی دا بر دې بلنه اے منیتا زرا سبحانك اللهم سبحان الله بس معنا ورشي اے خو چې صحیح دی بل الله ثنا صفات بیانای وتحیتهم فيها او تحفه د دی بی په دغه جنت کې سلام سلام واخر دعواهم او اخری بلنا د دی بی ان الحمدلله رب العالمین هغه بدای چې ټول صفاتونه د خدای توب خالص د الله لپاره دي چې هغه پروردگار د مخلوقات لري ځان پوه کوي میورالا سبحانك اللهم ويفعل راغلا ويفعل بیا بوي الحمدلله ولو يعجل الله للناس او کشر تلوار کوله الله خلق د پاره للناس د خلق د پاره الشر د شر سوالو استجالهم پشان د تلوار کولو د دې لپاره بالخير د خیر پدې ځکه موږ ډېر بحث کړی دی ها دا اسانه معنی مې ته وګړه مته قیاد وساتي دا ګران ځای ولو يعجل الله کچری تلوار کوله الله تعالی للناس دې خلق د پاره الشر الله د شر سوالو استجالهم پشان د تلوار کولو د دې لپاره بالخير د خیر لقوزی الیهم نو خامخا فیصله بشوا دیتا اجلهم د دې د نیټه الله یاره الله ډیر مهربان ذات الله وی دا څنګه چې د خلقو د پاره د خپل بندګانو د پاره د خیر تلوار کوم خیر و ترسم کدا غشان می تلوار دیتا د شر رسولو کیم کوله ندی به ختم شي ټول بورو کو ختم نیس نابود ګور الله د خیر تلوار کوي
منګه کله په سم پټي کې پي خو زتا دربو متما دربه زتا غلو متما غولې بیا الله موږ له ډوډۍ راکې ور سره راکې او خرابان مهربان تاسو په څه مطلب بیام الله تعالی په موږ باندې خپله مهربان دی نو کداغه شان دا مهرباني چې په موږ کوي چې دغه شان په موږ غضب هم کول نو سو موږ ختم پوښتنه حبل داسې ویل شي ولو يعجل الله للناس او كتلوار سره ور کول الله تعالی خلق لا شر لکه څنګه چې دا شر واړي یو خیره کوي الله تبا کی الله دې داسیو کی الله دې هغه شیو کی لو کدا خیره الله تعالی قبل ولا یا داخل جو خود دې جارو کا جارو شي پسپو خورول شي بسین ویول شي یره خو سم پی ایچ ډی ان کړی دي خو په دې خیرو وای زما تاسو ولا او دا چې زړه د یې هو کی کنه او دې خپلواز نیولې ولې خیره کوي دې څه پته لري اوس قبول شي کنه دا بیا په ځان باندې راځي خو دي نو هغه خپل مخنا شنه صاحب جوړ کی وای وتا ته چاوي چې خیره کوي نو څه ته ټینګ شي نو خیره مکوې ښا به ځه دې پته نه لګي بیا قبليږي نو وړو ته بچو ته خیره مکوې به ځه خیره نه وکړه نو الله وایي دا څنګه چې خیر دي ته رسو ما چې کله د خیر غواړي نو زه ولا ورکم نو کدا دغه شان د شر چې له غواړي او دا مې پاغه صحت باندې پورا کوله نو نس نابود بو و چې دې خزي ویلې چې خدای دې جارو کا دا به جارو شي پسین ویلې شي چې ورسره خبره نه پلان کې سین وړای جارو شي جو جارو شي والله وجدي سینه کو زم خیر نه انسان د خیری کړی دی خیر نو تاسو سم شي کنه زه صبر کوم خو تاسو دا خیرونه بس کوي کنه دا مطلب هم دی ها ځان پوهه ولو يعجل الله نو اغه ته بیا معنی ته ګوري ولو يعجل الله او کپ تلوار سره ور کول الله تعالی للناس خلق لا شر لکه چې دي دا شر غواړي لکه ما تاسو ویلا خیره مې وغیرہ استجالهم پشان د غختلو د دې د الله نا خیر لرا په تلوار سره وایي خبر بالخير خیر لرا نو لقوزیا الیہم اجلهم پشان د غختلو د دې خیر لرا نو چې خیر دی غواړي نه الله ولا وای نو چې څنګه دی خیر غواړي او الله ولا ورکې نو چې دې شر غوښته او الله ولا ورکولای نو لقوزیا الیہم اجلهم نو پترول نس نابود شو نو که څه ختم شو چې دې به جارو شي دا به جارو شي دې خدای دې پس په خورول او سپیو په شراته یو خور وای واش وای فنظر الذين پس پریدو من هغه کسان لا يرجون لقاءنا چاغا عقیدن لري زموږ سره د ملاقات پی دنیا نیم دې په سرکشي کیا مون د زړړاندا سرګردان د زړړاندا وایذا مسن انسان درو کله چورس انسان ته تکلیف دعانا نو دې منګرا بلی لجنبی په ډړو خپل باندې اے پروت یو چغیو باسي او قائدن یا پناس دی او قائمن یا پولاړي پلمما کشف نانو زرو اے په هر حالت کې پس کله چې موږ لر کول دنه تکلیف ده مرا نو دی وګرځي کالم یدونا گویا چې د موږ نه ورا بللی الا دورین هغه تکلیف ته ما سوچ ته رسیدلو کذالک زوینا دانګه خسته کړی شه د پاره د زیاته کون کوما کانو یعملون چې دي کوم کارونه کوي ولقد اهلكنا القرون يقينا من تبع کړي پیړې من قبلكم مخکستاسن لما ظلموا کله چې هغه ظلم وکړو وجاءتهم رسلهم اور اغلیو اغیتا پیغمبران دا غیبل بینات په واضح دلایل سره ما كانوا ليؤمنون انو دي چې ایمان راوړل کذالک نجل قوم المجرمين دانګي من بدل ورکو قوم مجرمان الله ثم جعلناكم خلائف في الارض بیا موږ ګرځولې تاسو
اوسیدونکي په ځمکه کې من بعد وروستو د هغې تېرو قومونو نه لننظر چې موږ وګورو کیف تعملون چې تاسو څرنګه عمل کوئ نو مقابله کوئ ګوره الله وایي مخکې هم انسانان تېر شوي دي اوس هم نو تاسو ټولو اعمالو ته ګورم چې څوک ما ډېر خوشحاله وي نو ته کوشش کوه چې الله ډېر خوشحاله کړي الله وایي دا خو ستاسو مقابله ده نو زه ګورم چې هغوی زه ډېر خوشحاله کړی یم که تاسو مې ډېر خوشحاله وئ ها وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا کله چې لوستل شي په دې باندې آیاتونه زمونږ بینات واضح قال الذين نو هغه کسان لا يرجون لقاءنا چې هغه عقیده نه لري زموږ سره د ملاقات ایتی بقرآن راوړه بل قرآن الله غیر هذا سوا دینا دا قرآن زمونږ د خپل راوړه ځکه په دې کې زموږ خدایانو ته بد ویلې شي په دې کې خو زموږ په خبرو باندې او په قوانینو باندې رد ده او بدل ہو یا بدل کا دل رین پدی کی چینجز وکا دا کم خبری زمون ندی خوخدا تلر کا لکا کسان چې راغلوی پدی کی ابو دے دا اتاو کا خاصانه خبره دا ابو اتاو اے خدا الله دې دا بیدا تکه چې دا برو خېجو یو تکه وسره سټ کول دي نو ټیک شو دا هم شرمای قیامت پورې دې پیغمبرانو له ډوډۍ نه دور کړی د دې ابو په ځبانه اتاو کا قل وای ما یکون لی ان شان زما ان ابدله چې بدل کم دی لرا تبدیلی زما شان نه چې بدی کې و کمپنی کې څه چینجز نشم کوله وزداغي خبره کوئی جواب ورنه کو چې بل قران نه وړا نو هغه ځکه ورنه کو چې زه دانشم کولای چې پدې کې د یو ټکی په ځای باندې بل ټکی زیات کم یا کم کما نو بل قرآن به څنګه راوړم دې بیوقوف من تلقاء نفسي د خپل ځان نه ان اتبع الا ما يوحى الي ذ تابعداري نه کوم مگر داږي چې وਹੀ کیږي ما ته ان خاف یقینا زهریګم ان اسیت ربي کنا فرمانی مو کړ د خپل نو د سن هریګم عذاب یوم عظیم دا عذاب دور زلوی ناقل وای لو شاء الله کالا غفته ما تلوتو علیکم نما بنول وسره پتا سبحان دا قران ولا ادراکم به او نبا الله خبر کړی وي تاسو ته دینا الله ولا ادراکم به او نبا تاسو خبر کړی وای د دینا ادرا یدری ادرا یعنی اخبرکم الله الله فقد پس بشکام لبستو فیکم ما وخت تیر کړه تاسو سره عمرن دی رئیس د عمر من قبلی مخکې دینا سلويخ کاله زما تاسو سره شي دي ما چته خبرې کړی داسي وای راته نو راغلی کنه اپلا تاقلون آیات سن پویږي پمن ازلم پس نشته غټ ظالم می منداغه چانه ابترا چې جوړی کړ په الله باندې درو او یی درو جنو غنو د الله آیاتونه یقینا شاندار لا یفلح المجرمون نشی کامیابی دے مجرمان لا یفلح المجرمون نشی کامیابی دے مجرمان وَيَعْبُدُونَ دی عبادت کے من دون اللہ دا اللہ نے سوا ما لا یضرهم یعنی سب کامیاب شي مشرک ته کامیابی کی چې دا الله رب العزت پس باندې د نور عبادت کوي او دا غسل نور را بلی وَيَعْبُدُونَ دی عبادت کوي الله نے سوا ما لا یضرهم چې دې ته ضرر نشي رسوله ولا ينفهم ان دې ته پیدا رسوله شي ويقولون او دي هؤلاء شفاعنا دا زم سپارشیان دین د الله د الله پنځ قل او اتنبئون الله آیات سو خبر ورکوي الله ته بما داغسو لا يعلمو چې الله تم پته نشته په سماوات پاسمانو کې او نه پزماکه کې دا خو دې خبره کوي چې دې سره وجود نشته سبحانه پاک دې هغه وتعالى او ډیر لوړ دې دا هغه څنګه چې دی سره شریکان جوړي او
وما كان الناس او نو دا خلق الا امه واحده مگر ټولګه یو یعنی په یو عقیده د توحید باندې. دا مطلب پختلفون دي مختلف شو. رامنګ چې وایو کنه چې کله داسې آیت راشي نو پختلفو دلته حذف راو باسه. دا موږ د ځانه کور نه جوړ کړي، اره دې ځین موږ وګورو دلته شته صراحتن شته کنيشته پختلف. نو ما پیغمبران دا ورېږي ولولا کلمه سبقت او کنه هغه نوې هغه خبره لیکل شي د مخکنا مر رب کاستا د رب د طرفه لقودیا بینهم نو فیصله وشي او پرمند دي کې پیما پاس کې پی اختلافون شي په کې اختلاف کوي او د هر خبرې د پر خپل وخت مقرر هغه وخت لاندې راغلی نو ولولا کلمه هذا خوشو ويقولون او دي لولا انزل علي آیه ولنا نازلېږي په زمانه نه کم چې مونږ غواړو معجزه میر ربی د رب د طرفا هغه معجزې مطلوبه مراد دي لکه سوره اسراء آیت نمبر 92 فقلنا تورتوا انما الغیب یقینا غیب علم چې دی لله خالص الله سره ده. فانتظروا پس تاسو انتظار کوئ یقینا یم تاسو سره انتظار کوونکو نه. واذا ذکر الناس رحمتا او کله چې وسکو منګه خلق ته رحمت او من بعد ضراء ورستره تکلیف نامستم چې دې تر سیدل او ازالهم مکرون نو اچانک د دې لپاره تدبیرونه فی آیاتنا په خلاف د آیاتونو زمونږه. قل وای الله اسرع مکر الله تعالی ډیر زر سزا ور کون کې دې د مکرونو او تدبیرونو د خلقو. ان رسولنا یقینا زمن په پرشتي چې یكتبون ما تمکرون لیکياغه چې تاسو کوم مکرونه کوي کوم چلونه کوي کوم تدبیرونه کوي اسلام خلاف. هو الذي ذا الله ذات يسيركم في البر چې هغه چلی تاسو په چوب کې ول بار او په دریاب کې حتا اذا كنتم في الفلك تر دې چې کله یې تاسو په کشتو کې یعنی تاسو په کشتۍ کې وجرینا بهم او روانی شي دا کشته تاسو سره یعنی تاسو پکې بیرین طیبتین پاغه هوا نرمی سره و پریحو بها او دی خوشاله پدې چې زه هوا نرمه ده انجن د جاز صحیح دی برابر دی او سمندر برابر دی نرم دی سفر به زمون صحیح اجاءتها نراشی دیتا راشی اغیتا آریحن عاصفن آغا هوا تیزا ناصافه هوا تیز راشي ناصافه په انجن کې مسله راشي ناصافه سمندر کې سمد و جزر وغیرہ افاده په شروع شي چپی ورانی شي وجاءهم الموج او راشي دیتا چپی من کل مکان دار طرفا وظنوا او دی یقین وکي انهم اوهیتو بهم چې یقینا دي چې دی راگیر کړی شو احاطه وکړی شو بدی باندې. دعو الله نو دی بیا رب دی الله تعالی مخلصینا پدا سی حالت کی چی اخلاص کون کی خالص کون کی له الدین اغل رضا بالنه اے بیا دې شنو چې پیر بابا راو رسیگا اے د بغداد شاهی میرانا بیړه می دوران دې بیان وای بیا یا الله زمن مدد وکا یا الله مدد بیا دا نوې چې یا الله یا رسول الله مدد بیا دې نه وایي صرف الله مدد وایي صرف الله مدد وایي. نو دې شي کافران کنه کافران چې هغه هو سفرې کولې کنه بدریاب د چې کله با پته ولګېده چې الکا خبر اورانه غرقي نو آوازونه و شروع شو ادعو من فی السماء اسمان والا را بلی باس اوس د ځمکې دا کڼ کپر اس نشي کولی دا کڼ کپر دا غټ مصیبت ته دا هغه غټ خدای به ختمي نو صرف یو الله ته بیا आवाज کوو وایي نو الله وایي چې دومره سخت و تاسو راشي او زه یو بچ کوم نو په دې راحت کې ولې ما هیرو بیا وقفو دومره بیا عقلای تاسو اکراما تختیدلو ابو جهل زوی
تختیدلی و نو په سمندر کې کشته کې شورشه او تو په مخه یره دا پیغمبر مکه فتح کړه او ما نه پریدي خزه پسې وتی وا سمندر غاړې ته خواته تلو خزه د دقه شان په انتظار ولاړه وا پدې د چې کومه کشته کې ور داغه سره ګډه وډه شو نو आवाजونه وشو یا الله را بلې نو دې اکرمه خان پسخته کې باغرا بولو پراحته کې بدارا بولو دا کوم انصاف ته الله دې مار دې سمندر نو باشي نو زه په محمد صلی الله علیه وسلم پسې زما او داغه پلاس کې بلاس دم او ایمان براوړم چې کوم خدای په سخته کې مال الله سره کوي نو دا خو زما غټه بیا پایده چې پراحته کې زغه عبادت نکوم او پراحته کې نور را بلم دا د عقل خبره نو بیا خوا کېشته واپس وکړ نو چیرای نو بس راوي دانګل نا خزه خو ته ولاړم نا خوشاله شو وي خو چیرالي ما پیغمبر اسلام ته ویلي چې زما خاون زرا ولم او ما امن وخت له هغه طرفه بیا لړل ایمان راوړ ها ولما ان جاءهم اذا هم يبغون في الارض لئن انجيتنا خامخا کچری تاخلاص را کومنګل من هذه د دې مصیبتنا لنكونن من الشاکرین نو خامخا شوبم د شکر وشتون کنا ولما ان جاءهم اذا هم يبغون في الارض پس کله چې نجات اور کو دیلا نو اذا هم يبغون نو اچانک کو دی چې ظلم کو په الارض چې ظلم کوي پزمکه کې بغیر الحق حسب حساب چې دې حق نه لري یا ایو الناس خلق انما بغيكم على انفسكم یقینا سرکشی تاسو چې دا بغي دا خلاف دا تاسو د ځانونو دا سمجھلا یعنی دې وبال وګوره پتا سو پریوزی نو دا سرکشی چې دا غوړه تاسو ځان ته کوی کړي متاع الحیات الدنیا پیدا واخلئ د سامان د ژوند د دنیا نه یو سورې ثم الینا مرجوکم بیا زمون طرف ته واپس تاسو دا پس خبر بدر کو تاسو نه پاغه سوچ تاسو کوي انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند د دنیا کما ان پشان د وبو ده انزلناه من السماء چراورو موږ دلته د اسمان نه د بارا د وریزنا پختله تبي پس ګډ وډ راو خيږي په دې سره نبات الارض شین کی دزمکه مما داغنا یاکل الناس چې فری خلق والانعام او ساروی حتا اذا اخذت الارض تدي چې ونسمکا زخرفها اغه خپل خایس وزینت او خیستشی وظن اهلها او خیال وکید دی اوسیدون کی انهم قادرون علیها چې یقینا دی قدرت لرون کی دی په دی باندې اتا هانورا شیاغی تامرونا حکم دا عذاب زمنگا لیلن دشپی او نهارن یاد ورزی فجعلناها حسیدن من وگرزو آغی لراب ریبل شوی دل کعلم تغنا بالامسی گویا چی نو داد پرون چی نو ولار دا فصل پرون کذالک انو پسر الآیات دارنگی من بیا بیا بیانو فل حکمنا لقومی یتفکرون دا قوم دا پارا چی فکر کئی واللہ یدو او الله رب العزت ربلی تاسو الی دار السلام هغه کور د سلامتی تا چې هغه جنت ته ويهدي من يشاء او خونه هغه چاته چې غواړي طرف ته دلاري نه غیل الذين دا کسانو د پاره احسن الحسنى چاغه هغه کوي نیک کارونه الحسنى جنت وزیادت او زیات والے پنعمتونو کې چاغه دیدار د باری تعالی هم ده ولا يرحق وجوههم او نبا پټي مخونه د دې قطرن تورواله ولا ذل او نخواري او ذلت اولئک اصحاب الجنه دا جنتیان دي جو پدې کې همیشه او کسان چې کوي ناکار کارونه
نو سزا د بدای چې دا په قدر دا غي دا وتحقم ذلہ او خطر وي او پټکړي وي دلرا ذلت خواري مالهم من الله رسوای مالهم من الله نه بيد دیر پاره د الله د عذاب نه من عاصم سوک بچکونکې کانما اغشیت وجوههم اې د دې مخونه بتوري اکما او کانما اغشیت گویا چې اغستول شوی د وجوههم د دې مخونو طاقتا من الليل ټوټا د تیار جمع د شپې مظلمات تیار جنې اولئک اصحاب النار دا دوزخیان دي اولئک اصحاب النار دا دوزخیان دي هم پیا خالدون دیو پدې کې همیشه و یوم ناشورم جميعا غور چې را جمع کو دي لرم فیوز ثم نقول بیا بوایو منګا للذین هغه کسانو ته اشرکو چې مشرکان دي مکانکم ودرېږي په خپل ځبانه انتم تاسو شرکاو کوم تاسو خدایان فزیلنا بینهم نو پس موږ باب جدائی راولو په مند دي کې ځکه خدایان څوک دي نیکان خلق ته دي ته خدایان جوړ کړو نه به جنت تلاشي په خپل جدائی بره شي دغه به دوزخ ته ځي وقال شرکاهم او بوئی د دې خدایان ما کنتم ایانا تعبدون نو تاسو زمونږ عبادت کوونکی فکفا بالله شهیدا بینا پس پر دې الله گواه پمن زمون کې استاد پمن کې ان كنا عن عبادتكم یقینا یومنګ تاسو د عبادت نه لغافلین خامخانا خبره هنالک پدغه وخت کې تبلو پتبا ولګین کل نفس هر یو نفس ما دا هغه سو اصل پات چې مخ کې کړي وردوا الى الله واپس پکړې شي الله ته مولاهم الحق چې مددگار د دینه پرشتیا او ذل عنهم او رب بشیر دینه ما کانوا یفترون هغه چې دی جوړول په دنیا کې قل وایا ما يرزقکم سوق ډوډۍ درکې تاسو له مین السماء د اسمان نو او د زمکینا اما یملک السما یا سوق دی واقدار د غوګونو ول ابصار او د سترګو و من یخرج الحی او سوق راو باسی ژوندې د مړینا او یخرج المیت من الحی او راو باسی مړی د ژوندینا او سوق تدبیر کوي د کارونو پس زردا چوب وې دي چې دا کارونه خټول یو الله کوي په قل نو تور تو وایا پلا تتقون آیات او ځان نه ساتي د شرک نه فذالکم الله پس دا صفاتونو ول چې دې الله دې ربکم چې تاسو پروردگار دې الحق پرشتیا فما ذا بعد الحق پس دې ورستو د حق نه الا ضلال مگر گمراهی وانا تصرفون پس کم طرف ته تاسو اړول کېږي د توحید نه شرک ته کذالک حقت کلمت ربک دارنګي ثابت شوا کلمه درفستا خبر درفستا دا پما ذا بعد الحق الا ضلال معنا دا چې ته ځان ته مؤمن وې او کې شرکیات نو ایمان او شرک نه جمع کی دا زلالت نورست د حق نورست سره گمراهی ده کذالک حقت کلمت ربک دارنګي ثابت شوا خبر درفستا الذين پاک کسانو باندې فسقوا چې فاسقانو انهم لا یؤمنون چې یقینا دی ایمان نه راوړي قولوا هل من شرکائکم ایشته تاسو د خدایانو نه من هغه یبدو الخلق چې اول پیدا کی مخلوق ثم یعيدو به دوباره پیدا کی قل وایا الله یبدو الخلق الله پیدا کی مخلوق ثم یعيدو به دوباره پیدا کی فانا تو فكون پس کم طرف تا تاسو اړول کی قل وایا هل من شرکائکم ایشته تاسو د خدایانو نه من يهدي للحق چې خونو کی حق طرف تا قل وایا الله يهدي للحق الله تعالی خونه کوي حق طرف ته پمن يهدي ا پس هغه څوک چاغه رسي خلق ال الحق حق تا حق کو ډیر حقدار دی ايو تبع چې دا خبره دی عمر لشي امن يها څوک لا يهدي چلار نشي پیدا کوله الا ان يهدا مگر دا چې لار ورته کوله شي او په خپل باندې محتاج دي چې موږ تلار څوک وکړي وما لكم پس شوی تاسو را کوي پتا کوم سرنګي فیصله کوي تاسو الله وما يتبع اكثرهم او تابعداري نه کوي اکثر دین الا ظن مگر د ګمان ان الظن یقینا ګمان چې لا یغنی پیدا نشي ور کوله من الحق د حق نشئن د هیڅ ان الله یقینا ګمان نو حق ثابت دي نه او ګمان چې د حق مقابله کولی شي نه ان الله یقینا الله چې علیم بما يفعلون خبردار دی پاغه څه چې دی کوي وما كان هذا القران او نه دا قران ان يفترى
دا چې جوړ کړی شي من دون الله سوا د الله نه ولکن تصدیق الذی لیکن دا رشیا کون کې تصدیق معنی مصدق باندې دی رشیا کون کې دا کتابونو چې مخکې دینه تیر شوی دی او تفصیل دے دا اللہ دا حکم الکتاب دا احکام الہی دا حکم لا ریب فیہ نشتے شک پدے کہ من رب العالمین چی دا دا طرفا دا پروردگار دا مخلوقات لے آیا وی دی چی دا درزانہ جوڑ کرے دے ہوا اور ترات لو کی پیو صورت سرا پشانت دی اور او بلے آغا سوک چستا سو طاقت کی دا اللہ نے سوا کچری تاثر اشتیا ہوئی ان کی بلکہ دی دروغجن ہوا گنو بے ما آغا کتاب لم یوحیتو چی دی احاطہ ندا کڑی بیلمی چی دی احاطہ ندا کڑی بیلمی داغی دا علم ولما یاتیم اے پا قرآن ازان پا وکڑے نا نورا انکار کئی حالکہ ردی دا علم اندازہ خولا کوئی یعنی پا دی با ازان خب پا وکڑی ولما یاتیم تاویلوہو او ندے اللہ ندے را غلی دی تا تاویلوہو انجام دا نمانلو دا دی انجام دا نه منلو ده دی که انجام دا نه منلو تراغ یا توبیو بسی کذالک کذب الذین من قبلهم دارنگی درو جنگنلو آقا کسانو چی مخیر دین تیر شیو پنزور کئی پکان عاقبت الظالمین پسو گورا چی سرنگی شو انجام دا ظالمانو او زین دین آغری چی ایمان روڑی پا دی بانی زین آغری چی ایمان نروڑی پا دی بانی اور ابستا خپ و دی پا پاسی دا پورانی قرآن کارو وَإِنْ كَذَّبُوكَ او دکدی تعالی را دروغ جن گڑی نو پا قلتو تو ویلی عملی زمان پارا زمان عمل لے استاذ دا پارا ستاسو عمل لے تاسو بیزار ہے داغینا چیزا کم عمل کم او زا بیزار ہے مداغینا چی تاسو کم عملو نکوئی او زینی دین آغا دی استمیون ایلیکا چی غوک دی تا آیتا اور ان کے کنتا اگر کا ای دی چی عقل نلری او زینی دین آغا دی چی گوری تا نو آیتا خونا کولے شی العمیا اڑان دوتا ولو کانو لا یبصرون اگر چی دی پوها هم نلری اے یو خو آغا رون دے اللہ او آغا کن دے اے آغا رون دے چی آغا کے بصیرت ہوئی کنا اے دزرستر کی بینائی نکتاو تسوے نکپستر گڑون دے خو پوشی اے چکلی دزرستر کی بینائی کنا اے نجستا سر میلاو شاولو فلان کیا پا خیر تابو پی دی اللہ وی ولو کانو لا یبصرون اگر کئی دی چے پوہ نلے نو دا خو آغا دی چڑاندام دی او پوہ بکیم شے نا بسارشتے نا بصیرتشتے نو دا خو خالص بورجی صرف دا خوراک کافر دی ان اللہ یقینا اللہ چلے لا یظلم الناس اے ظلم نہ کئی په خلکو باندې شیان هیڅ قدر لیکن خلک چې دی په خپل ځانونو باندې ظلم کوي هغه غوړه چې را جمع بکی دي را کال لم یلبسو نو دی با خیال کوي گویا چې دی وخت نه تیر کړی الا ساعت من النهار مگر یو ساعت دور دی یتعارفون بینهم فی جنب یو بل په خپل منځ کې نو فی جنب خپل په خپل یو منځ کې خبره ختمه نو دلته یو حذف ته هغه ماته راولېږي یتعارفون بینهم فی جنب دی یو بلا پخپل مینز کے خبر خو پورا نشو یا لکه خبر پورا شو اجی سے خبر پورا شو پورا خون اور اس تو بسوئی قد خسر الذین دا خبر خبر شو داشته خو پورا کول غواړي کنه نو دا پس پورا کې نو دا بہت پورا شي انشاءاللہ که پورا نشو نو بیا پورا کم قد خسر الذين كذبوا اخرک سوی یا سمتل غون کرے سدینا کڑای ته کس ته کټینګ دی کړه نو ټینګ به کوم کټینګ به کې او کټینګ دی نه کړه ټینګ به نه کې ها شاباش کٹنگ دکڑا کٹنگ بھائی نہ کے او کٹنگ دی نکڑا ٹھیک ہے نہ کتا جواب راولے کو چھٹی سے کتا جواب راولے کو
جو په خپل د کوم نو بدلی بدلی صحیح شو هغه صحیح قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تاوانیان دی هغه خلک چې دروغجن وګڼل چې دروغجن وګڼل ملاقات د الله او ما كانوا متقين او نه پنه غلار شو وای مانوري انک بعض الذي او کومغه خو تا ته باز هغه نه دوهم چې منګي لوستور دي سراونه تو پيانک یا ونه خو تا او پات کو تعالی را پهلې نه مرجوم پسم طرف ته دی او پسیره زیوا چرته الله ثم الله بیا الله چې شهید خبردار دی علامه یفعلون پاک کارو چې دی کوي ولکل امه الرسول او د پاره د هر یو امت رسول پیغمبر دی فاذا جاء رسول پس کله چې راشي دي تا پیغمبر د دې او ځیا بینهم بالقسط د هر امت ته پاره یو استاد دی د هر امت لپاره ولکل امه رسول او د هر امت لپاره یو استاد دی د الله د طرفه د هر امت طرفه یو استاد دی د الله د طرفه د امتین چې دلته سالفتین تیر شوی امت یا مکذبتین هغه امت چې هغه دروغجن ګڼون کېو فاذا جاء رسولهم هر امت چې آغا د الله حکمونه دروغجن ګڼل دا به وسره چاغه تیر شي دي نو د هر یو امت لپاره استاد یعنی یو پیغمبر الله برالېګو نو فاذا جاء رسولهم پس کله چې راغی دي تا پیغمبر داغي یعنی پیغمبر راغی نو قضیا بینهم نو فیصله وو شو په مند دي کې بالقسط په انصاف اے اللہ و پیازاب راوستو نو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وشو پوئی گیا محمد زازه چې تاسو ته هم کنه چې ردین هغه امتونه مراد دي چې هغه خپل پیغمبران دروځن کړی دي صحیح شو نو پاغي باندې الله تعالی عذاب را نه وستو وهم لا یظلمون او دې سره زیاتې نه کیږي دې سره زیاتې نه کیږي شاباش ویری گڈ جواب صحیح رہا ہے آل تو سنے مدنی بڑا سنے یتعارفون بینہم دی با پی جنی یو بل پخپل مینز کے نو پی جنی بینو سو نو حضب راو باسا ولا یتناسورون او د یو بل مدد باندې شي کوله دا نه ولایتنا راځو ا دې بل مدد په نشي کوله دا تاسو ته خیمه چې دا سبقونه ویلي دي وایي اجي صاحب ځان پوهه او کنه ولایتناصرون او د یو بل مدد باندې شي کوله طول وای ماشاء الله سبحان الله الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله هاګوره اوسو ويقولون او اذ متى هذا الوعد كلا بيدا وعد ان كنتم صادقين کچری تاسو رښتیا وایونکي قل ولا املك لنفسي نیما واقدار زو د خپل ځان د پاره دورن د ضرر لرکولو ولا نفعن او نه د پیدې رسولو الا ماشاء الله مگر هغه چې الله وړي لكل امه اجل د پاره د هر ټولګي امت یو نیټه دا مقرر اذا جاء اجلهم پس کله چې راشي ته نیټه دی پلا استاخرون ساعتن نو برستکی کې ساعت ولا استخدمون انا مخکی کې دې شکل وای رایت من اتاکم عذابو خبر را کای مالا کراشی تاسو عذاب د الله بیاتن د شپه او نهارن یاد اورځي نو ماذا یستعجل منه المجرمون نو ستدبر دې چې په تلوار سره بو کیا غیر مجرمان دا عذاب نه د بچ کېدو لپاره الله تاسو دا نه سمېږي کنه چې دا نه سمېږي
نو که زما عذاب در باندې راشي نو ستاسو سره څه تدبیر شته چې بیا په تلوار وکړي او بچ شي پوه پې نه شوئ صحیح ده ثم اذا ما وقع آیا بیا کله چې واقع شي آمنتم بین تاسو به ایمان نه وړئ هغه وخت کې بیا چغې وباسي چې موږ ایمان نه وړو نو تاسو ته خو بیا ویلی کېږي چې آن اوس آیا اوس دا آن چې دی د اصل کې دی الآن وقد کنتم بی تستعجلون او تاسو خو وای تاسو دې لره غوښتونکي په تلوار ثم قیل للذین بیا به ویلی شي هغه کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دی ذوقوا عذاب الخلد وسکه عذاب همیشه حال تجزون الا ما کنتم تکسبون تاسو له سزا نه درکړی کېږي مگر دا هغې چې تاسو کوم کارونه کول ویستنبئونک احق هو او دی تپوس کوي ستانه یستنبئونک اصل کې دی یستخبرونک دی خبر اخلي ستانه تپوس کوي ستانه احق چې آیا حق دی هو دا قیامت یا عذاب دا هو چې دی دا عذاب ته اشاره ده او قیامت ته اشاره ده قل وایا ای نعم او بالکل ای با ای کې د نعم نزور زیات ده وربی او زمانی په خپل رب باندې قسمی انه لحق لکه موږ پښتو کې وایو ځان څوک ته پته او یا دا شوی او زور دی ورسو دا ای ده ای بالکل ورب یو زماری په خپل رب باندې قسم انه لا کو یقینا دا حق ده وما انتم بموجزین او نه تاسو عجز کوون کی الله لره ځان اخلاص کوي ولو ان لكل نفس او کچری یقینا د پاره د هر یو نفس ظلمت کم نفس دا ظلمت د نفس لپاره صفت ته غره ها ولو ان لكل نفس او کچری و د هر نفس د پاره کشي د هر یو نفس د پاره کم نفس ظلمت چې ظلم کړي نو ما پیل ارض نو سشي هغه سچ پزما کوي دا ټول د سره شي نو لب تدد بی خامخا دی په بدله کې ورکی هغه لره د عذاب یا الله دا خزم والا دا بیگم جانا نوالا دا بچی والا دا عرص والا دا عذاب را لرکا واسر الندامتا خدا بتی قبولو نکڑے شی نلتا جزا محضوب تا چی قبول با نکڑے شی دا بیا سوال لے لب تدد بین نو خامخا پی بدل کی بور کی آگے لرا دا عذاب خو قبول با تی نکڑے شی نو دا حسب منگ راویستو چی قبول با تی نکڑے شی خدا حسب منگ پا کور کے جوڑ کرے بدلی دا په کور کې موږ نه جوړ کړی دا په قرآن کې شته چې قبول به نه کړی شي هو تاسو ما ته غزه وخی کنه کوم ځای دی صحیح ده چې کوم ځای دی دا کته وایي کنه دا قرآن کې به کوم ځای کې دی ها ګورئ ظلمات خام واسر الندامتان نو دا بز اعلی تاسو ته چې جواب را نه واسر الندامتا او پټوکی په مانتیا لمما را اول عذاب کړي چې وی نه عذاب او قضیا بینهم او فیصله به شي پمندل کې بالقسط د انصاف وهم لا یظلمون اور دې سره ظلم نه کیږي الا خبردار ان لله یقینا د الله لپاره ما غسری په سماوات چې پاسمانونو کې ول ارض او زمکه کې الا خبردار ان وعد الله حق یقینا وعده د الله رښتینی ده ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دین نه پوهیږي هو یو د الله ژوندۍ کول کوي او یو میته مړه کول کوي و الیه ترجعون او خالص هغه ته تاسو واپس کړئ شي یا ایو الناس یا خلقو قد جاءتکم یقینا غلره تاسو ته موعظه النصیحت مر ربکم د طرف در تاسو نو شفاء او علاج لما د هغه مرزونو په صدور چې په سینو کې دي وهدن او رڼا دا او رحمت ته لپاره د مؤمنانو قل او آیا بفضل الله په مهرباني د الله
په فضل د الله چې قرآن دی و برحمت او پر رحمت د الله چې پیغمبر دی فبذالک پس پدې دوانو باندې فلیفرحو پس دې خوشالیو کی الله هو خیر دا غره دې مما دا سن یجمعون چې دا خلک جمع کوي مال او دولت قل او ارایتم ما خبر راکې ما دا انزل الله لكم چې الله را لګړي استاذ د پاره میر رزق هغه چې را لګي الله تعالی تاسو د پاره میر رزق روزي فجعلتم منه پس وګرځول دا غینه حرامن د خپل ځان حرام او حلال نه والا ای زینو تعالی وای زینو ته حرام وای د خپل طرفه ځان یو د هیله او د حرمت مالکان کړي دا ولی قل او الله شده اذن لكم آیا الله اجازت درکړې ده تاسو دا عالم الله دی ام علی الله یا په الله باندې تب ترون تاسو دروغ تړئ وما ظن الذين او نه خیال دا کسانو یفترون چاغي دروغ جوړي علی الله په الله باندې الله ویری ګډ راځه کنه یار دا زړه تاسو نه زګه کوم چې تاسو ته پته ولګي چې زموږ د درس پیدا شته موږ اصلي نه ولګیا د دې پیدا خوريږي ورټ هغه جواب راغی سورې آل عمران آیت نمبر 9 صحیح شو ټول وای الحمدلله ماشاء الله اګورئ او سبحان الله ګورئ وما ظن الذين او نه خیال دا کسانو یفترون علی الله الکذب یا ما استفهامیه ده او صد ګمان دار کسان وما ظن الذين او صد خیال دا کسانو یفترون چا دروغ جوړي علی الله په الله باندې الکذب دروغ یوم القیامت د قیامت د ورځې په بارک چې دې سره وسکی الله به پری تس نس پي ریزي وي ان الله یقینا الله لذو فضل خامخ خوند مهربانه دی علی الناس په خلق باندې څومره صبر او تکي په دنیا کې ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر د دین شکر نو باشي بیا هم شرکیات او کفریات کوي وما تکونو فی شان ودیز کوس الله ثابتای چې حاضر ناظر صرف یو الله دی عالم الغیب صرف یو الله دی نو الله و استاسو یو حالت زمانہ پټ نشته نه زمانہ پیغمبر او نستاسو په هر څه زمانہ نظر دی الله وی وما تکونو فی شان او نه تو په یو حال کې د حالاتنا الله په هر حالت کې چی وما تتلو منه ان الولي تو د دې قران نا من قران انس قران ایک چرته تلاوت کې سورہ توبه ہے سورہ ہود ہے سورہ یونس ہے هر ځای چوي وما تعملون او تاسو عمل نه کوي من عمل عمل مگر چې دا ټولي دین اوس چلله الا كنا عليكم شهودا دا هر څه نه کیږي مگر چې کیږي نو موږ یو هغه باندې حاضر ناظر از تو پیزونه پی کړه چې تاسو نه نوځي په دې کارونو کې مشغولېږي په دې کارونو کې وما یعزو نشي پټې ده وما یعزو وما يخفى عن ربک استدربنا من مثقال ذره فقدر دیوی ذره په الارض پزماکه کې ولا فی السماء او نه پاسمان کې ولا اصغر نه یو وړه خبره من ذالک د دینا ولا اکبر او نه لوی د دینا الا فی کتاب مبین مگر دا په کتاب کار کړي الا خبردار ان اولیاء الله یقینا ګور ما را شاګردان چې کنه دیبا دې د وځه په ځای دا خبرې راځي چې دې کوم سوال پکار دې کوم سوال پکار دی او بار دې کې هونه کوم لکه بیا ټیم زمونږه دا کی او دا خو زه بعضی وکم چې صرف د خلکو تام پته ولګي چې دلته سبقونه ویلې شي اسی تک راتګ نه شي او بلدا چې زما امتحان وشي په دی باندې چې زما شاګردانو سره لیکلي دي کنه په پیرنټ باندې هغه
ولا فی السماء الا خبردار ان اولیاء الله الا فی کتاب مبین مگر په کتاب کار کې دین لوح محفوظ کې الا خبردار ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله چې لا خوف علیهم نبی سیر په دیوانه ولا هم يحزنون او نبغم جنی الذين اولیاء کرام اغدی امنو چې ایمان راوړي وکانو یتقون او ی اغا کانو یتقون وکانو یتقون او ی اغا اولیاء شکرکی وکانو یتقون وکانو یتقون او ی اغا ځان ساتون کې د شرک نه د الله د نافرمانی نه دې ته ولی وای ښا ولی دې ته نو چې پاوال وځي مچان ټول پاوال وځي او ټول مچان اولیاء شو چیندا خان په بو پروزي نو وی په ولی هغه دې چې په سمندر پروزي نو دا بیا ټول مې اولیاء کرام دي لهم البشرا د دې لپاره زیر دې په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې او په آخرت او په آخرت کې د ولی پہچان ایمان او تقوا دا د ولی پہچان نو دی ولی هغه ته چې ګره وړه کړی نو خزي بشي بیاي کې نه یو ته دې نه پیریانو واس ورته خبره ناغه ولا د خزو بیزتی گئی دیوی دا پیر سیب دے زمان برکتی سیب دے اللہ دے امان نکی لهم البشرا ددیا پارا زیرے رہے فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی او پا آخرت کی لا تبدیل لکلمات اللہ نشتے بدلی دل دا اللہ وعدو لرا دا اللہ خبر لرا دا اللہ کلمو لرا ذالک والفوز العظیم دا کامیابی دا دیر لویا ولا يحزن کا قولهم او خپدین کی وینا دی تعالی را ان العزت یقینا عزت چرے لله خالص دا الله سره دې جميعا ټول هو السميع العليم هغه اوریدون کې دی او خبردار دی الا خبردار ان لله یقینا خالص دا الله لپاره معنا غسدي په سماوات چې اسمانونو کې ومن فی الارض هغه چې زمکه کې وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرکا دا زه موږ ډېری معنی کړی غره ها او کوس می سوال وکړو کنه نو ټولې معنی به ان شاء الله راشي خدا وخی د دې وجنه دا سوال کولای نشم و یو معنا ورته آسان وکړه دا ډېر ګران دی غره وایي به خبره الله دا چې کړل پړل نه وی په دې ځان په کول غواړي عبارت جوړول غواړي ته عبارت جوړ کا کنه څنګه جوړه ګورا وما يتبع الذين يدعون من دون الله د دې ډېری معنی دی خو یو آسان معنی زده کوي هغه دا ګورا وما يتبع ما ته ګوري وما يتبع او تابعداري نه کوي څوک الذين اغكسان يدعون چاغرابلی خدایان من دون الله د الله نسوا شرکا دا خپل خدایانو دا یو معنا شو او دا ډیره غوړه معنا اے دی خوئی یا پیر بابا را ورسیگا نو پیر بابا تا خدای تی جوړ کو غیبی مددگاری کو دا اللہ صفت ولور کو نو الله وی بے وقوفات چې دومره مینه په پیر بابا باندې نو داغه تابعداري ولې نه کوي هغه خود توحید پرچار کړي پون شو نو الله وی خدای ورته وی او منی نو هغه چې کوم کارونه کړی دی اولی نه کوي سید علی حجویری تا ته ژوندانه ویلو چې د الله نه سوا بل گنج بخش نشته او تاغه ته گنج بخش وې نه چې ته د کم ولی عبادت کې نو دا خبر اولی نه مانی پون شو وما يتبع الذين او تابعداري نه کوي نه مانی خبره الذين اغ مشرکان يدعون چې دی را بلی د الله نه سوا خدایان
من دون الله د الله نه سوا. نو دا د چا تابعداري نه کوي؟ شرکا دا خپلو خدایان. نه د پیر بابا علی رحمت تابعداري کوي او نه د سید علی حجویری رحم الله تابعداري کوي او نه د شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله تابعداري کوي. ایتبعون دی تابعداري نه کوي الا الظن مگر د خپل خیالات و انهم الا يخرسون او نذری مگر اٹکل چریدون کی. هو الذي دعا الله غزا تجعل لكم الليل چې ګرځولي د تاسو د پارش پام تسكنوا فيه چې تاسو آرام وکړئ پدې کې ونهار او ورځ مبشرا روخانا چې سملای نه چې نماز پخې نه پوره پروته چې صدر سو تدریج پکې وکړي کاروبار پکې وکړي رزق حلال حاصل کړي. ان فی ذلک یقینا پدې کې لا آیات خامخانه خید الله را قدرت دې قوم یسمعون دا قوم د پاره چا اوري. الله قالوا وی اتخذ الله ولدا نیول دې الله اولاد یعنی شریکا متصرفا سبحانه پاک دی هغه هو الغنی هغه به پروا دی هغه په اختیار کې هغه سړي چې اسمانو کې دا چې زمکه کړي نشته تاسو سره من سلطان س دلیل به هاذا پدی باندې تقولون علی الله آیات سوای په الله باندې مالا تعلمون هغه چې تاسو پینې پوهیږئ. قل او ان الذين يقولون كسان يفترون على الله الكذب چې جوړي په الله باندې درو لا یفلحون کامیابی دي نشي متاعون فی الدنیا اے لهم متاع لهم متاع د دې لپاره سامان د جندت په سامان د پیدا غستو په دنیا کې چند روزه سمې لینا مرجوم بیا زمون طرف ته واپس دي بیا به اوس کو دي تازه اساخ بما کانو یکفرون په سبب د دې چې دي کفر کو. ها واتلو علیهم اول ولا پدی باندې نه بانوین هغه واقعا د نوح علی السلام اس قال قومي کله چې هغه خپل قوم ته یا قومي زما قومه ان کان کبر علیکم کچری ګران پتا سبانی مقامی زما درې دلو تاسو په مخ کې یا زما دا مرتبه دا پتا سو ګران یې تاسو نه شي برداشت کولای و تذکیری او زما نصیحت تاسو ته بی آیت الله د الله په احکام او نفعل الله پس خالص په الله باندې توکل تو مازان سپار لره فاجمیو پس تاسو را جمع کئ امرکم فلکار و شرکاءکم اور او بل خپل شریکان هم الله او یا و شرکاءکم او خپل شریکان هم را جمع کئ یا امداد غاړی د خپل شریکانو نه خدایانو نه ثم لا یکن امرکم بیا دین استاسو خبره علیکم پتا سبحانه غمتن پټا ثم مغضوب یا فیصلو کوي الیا زما ولا تنذرونی امالا مهلت مرا کوي. اے کتا سبحانه زما دا خبره بدلږي نو چې سيو خو خیه تریو 13 لاشو آزاد زما خلاف وکي چې څه کول شي وکي دا کنا رانی وک قال الله توکلتم الله ځان سپارل فین تولیتم پس کتا سما خوړو په ما سالتکم من اجر نمان له غفتستانه سو مزدوری ما تاسو نه مزدوری خوند او غفته چې تاسو ما خوړو زما مزدوری به خراب شي لکه زمانہ مقتدیان چی نو خبرې ډېرې کوي نو که تاسو ورته چې تاسو ما سره کوئ مالا خو سره کوئ نو تاسو خو دا هر شي حق پیژنئ د بدد حق پیژنئ داسې پینوري لکه په خزان کې چې د ونو د پاڼې ریږي داسې پینوري خو د امام حق نه پیژنئ د امام حق نه پیژنئ وایو چې د امام هم صحه خوشته کړه د چې راځي موږ له درسونه کوي او د چې دا راځي موږ ته دا سبقونه وایي او د دا راځي دا موضوعونه کوي نو دا هم څه غواړي کنه دې دا کنه هغه زه د الله د پاره کومه جدا خبرې دي
خو تا کې خو سړی توپ پکار دی کنه خو خبرې خو بیا مکه وکنه کدي چې نه خبرې بیا ولګي او چې دوی یو ځای کېږي چې په ما پسې خبرې چې دوی یو ځای کېږي چې په ما پسې خبرې او دا ټول ما ته رارسي ما ته خاصه پاره راشي چې پلان کو داسې دا شي وستا په حق کې لکه په خلاره کې نه خدای خو په نه کواړه غیرت تاسو ما ته معلوم دی زماره سره شل 20 کال وشو تاسو غیرت ما مخکې معلوم کړی نو خو بیا غری کې نه کنه په خلاره نو دې په څه کار نشته او چې په خپل امام پسې خبرې وکړي متاعن فی الدنیا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ نه د مزدوری زما مگر په الله باندې دا امر تو ما ته حکم شوی دی ان اكون من المسلمین دا چې شمزه د حکم منونکو نه د الله فکذبوا پس دی بار اغله دروژن وغنو پنه جیناو پس اغله من خلاصې اور کوم ما واغه چاله چې د سرو پلپل کې په کشتۍ کې وجالنا خلائف او ګرځول من اغیرا آباد پس مکا واغرقنا الذين من غرق الکسان کذبوا بیااتنا چې دروژن غنلو زمون آیاتنا پنځور پسو ګورا کوي پکان عاقبت المنذرین چې سرنګي شو انجام دی راولې شو ثم بعثنا من بعدي بیا موږ راولې ګورستو دا غن رسولن پیغمبران الى قومهم داغي قومونو ته وجاءوا پسرالو اغیت بالبينات فواضح دلائل سره پسنو دي چې ایمان راوړې په سبب د دې چې درو جنواله کړو بي باغې سره من قبل الذين مخکې کذالک نتبو دارنګ منګه مہر لګولا قلوب المعتدين پزونو د تجاوز کوونکو باندې ثم بعثنا من بعدهم بیا موږ راولې ګلوستو راغینه موسی علیه السلام هارون علیه السلام الی فرعون تا او ملئ او دغه وزیرانو ته بیااتنا پخپل آیاتونو سلام پس تکبروا پس اغیزان لوی وګڼو وکانو قوم مجرمین او قوم مجرم فلما جاءهم الحق پس کله چراغ غیتاب من عندنا زمنګ د طرفا قالوا نو وی ان هذا لسحر مبين چې قل خامخا دا جادو ښکارره قال موسی علیہ السلام اتقولون آیات سوای علی الحق حق تعالی ما جاءکم کله چراغ تاسو ته اسحر هذا چې سحر دی ولا یبلو الساحرون او نشي کامیابی دی جادوګران قالوا نو وی دیا جیتنا آیات راتل کړي موږ تلی تلفتنا چې تمنګ واړې اما د عبادت داغینا وجدا علی ابا وجدنا علی اباونا ابا انا چې مونږ دې موږ پاره باندې خپل پلار نکوم وتكون لكم الكبرياء او شیستا سره دوانو د پاره لوی او بادشاہي او مشری په الارض پزماګه کې او نه یو منګه تاسو دوانو پتا سو دوانو باندې یو خصیمان راوډون کې وقاله فرعون اوتونی او فرعون راتلو کایما تابع کل شاعرین علیم پار جادوگر استاد سرا فلم ما جاء سارتو پس کړي چرالو جادوگر دا قصه ټول مخکې شوی ده قال له موسی وی ته موسی علیہ السلام القمان تم ملکون اور زواغه چې تاسو غرزون کې فلم القو پس کړي چاغي غرزو خپل سیر نو وی موسی علیہ السلام ماجی تم بي هغه چې تاسو رات لکړي پاغه سره سیر او سحر ده ان الله سيبتلو یقین الله تعالی زرد چې بربادي دی لرا ان الله لا يسلم المفسدين یقین الله تعالی ناکامیاب عمل دورانی کوونکو ويحق الله الحق ثابت الله تعالی حق بکلماته فقل کلمو سرا ولو کری المجرمون اگر کبد غړي مجرمان دا ځای چې 81 او 82 آیتونه د سوره یونس دا د هر قسم ټوټکو او د شهر او د جناتو د دې ټول علاج دی او هغه دا چې دا ځوانه آیاتونه په کاغذ ولیکي په هغه پین باندې چاغه سی والے او په یو بوتل کې وای او بو دکې بوتل او دا ځوانه آیاتونه باندې لیکلي دا په کور واچي او خی شمشور بکی او بیا به هغه نه هغه کم چې نا جوړه دی هغه لوي ورکه الله وای هغه سیر او د ختم او یا په ډیرو بو کې داګه یو خانه کې پسکه چې غټ خانه کې وغیرہ او پاره کې باغ کینه او بلان دی او بیا هغه وو پزماکه کې خفي کې
چې اسینه بیا ادبی ورشي دغه آیاتونه پیل کړی شي. ها دا یاد ساتئ سورہ یونس آیت 81-82 بس. پما آمنا لموسی پس ایمان نو راوړی د موسی علیہ السلام باندې لا ذریه مگر یو څو ځوانان من قومي د قوم دغه نه علی خوفن سره د یرینا من فرعون د فرعون او ملئهم او دغه د مشرانو نه ان یفتنهم دا چې عذاب ور کی دیلا و ان فرعون یقینا فرعون چې لعال فی الارض سرکشی کړو پزماکه کې و انه لمن المسرفین یقینا هغه د مشرکانو نه. وقال موسی و موسی علیہ السلام یا قوم ازما قوما کچری تاسو چې ایمان راوړی په الله باندې پس پاک خالص پاغه باندې پزان اوس پاره ان کنتم مسلمین کچری تاسو تابعدار. فقالوا فسویلی علی الله توکلنا الله باندې موږ ځان سپارلې دې اے رب زمونږه مگر زو منګه ازمیخ هغه تخت مش چوتوي ازمیخ مگر زو منګه ازمیخ لیل قوم الظالمین د پاره د قوم ظالمانو ونجنا برحمتک لکنن سبا چې مسلمان فتنه نه هر ځای کې بس زیاته دي کی والے کی وجلے کی ٹارچر کی خدای زماتا تو بنا اللہ دی امان دا کی امان دی اللہ را کی امان دی اللہ را کی نو اللہ دی خیر کی نو. خاگوئیں اللہ دی تو فتنة للقوم الظالمین ونجینا او منگ لخلاصی را کا پخبر رحمت سره د قوم کافرنا او منگ وحی وکړه موسی علیہ السلام ته دا غرورتا دا چې تیار کئ جوړ کئ له قوم کوما د خپل قوم د پاره بی مصر په مصر کې بیوتن کورنا وجعلوا بیوتکم او ګرځوي کورنا خپل قبلتن قبلا یعنی په کور کې منځونه کوي کبار ته نشوته پیرونونه پری واقیم الصلاۃ او پابندی کوي د منځونو بشیر المؤمنین او زره اور کوم مومنانو ته. وقال موسی علیہ السلام ربنا زمن رب انک اتیت فرعون یقینا تور کړه فرعون ته ملئه او دا مشرانو ته زینتن خایسو و اموالا او مالنا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کې ربنا زمن رب لیدل عن سبیلک انجام دا د علم للعاقبت ته خان انجام دا چې دی واوړي ستاد لارینا ربنا تمس زمن رب خراب کا کوټه کالا اموال مالنا دی وشدود علی قلوبهم او سخت کزرون دی فلا یؤمنو پس چې دی ایمان را نوړي حتی يروا العذاب العلیم تر دې چې ویني عذاب درناک. قال نو وی الله قد اجیبت دعوتکما یقین قبول کړی شو تاسو دعاګانې قبول کړی شو تاسو د دوانو دعاګانې پس تقیما پس دوان کلک شهید الله په دین باندې ولا تتبعان او تابعداري ما کوئی دوانه سبیل الذین ذلال دا کسانو چې نه پويږي او موږ پوری استل بن اسرائیل په دریاب باندې پس ورپسې شو بدی فرعون سره د خپل لخرات د وجدا زدنا او د دشمنینا تر دې چې کلا راغله د تا غر کېدل ډوبېدل راورسې د ته ډوبېدل راګیر کودل را ډوبېدل او قالا نو دوی اما ایمان راوړل چې یقینا شان دا د نشته لایق د عبادت مگر هغه ذات چې ایمان راوړل په هغه باندې بنی اسرائیل داسې مزوردار کلمه ویغه او زه مر تابعدارو د الله نه نو پرشتو ورته وی الله ورته وی الانا یعنی الانا ایا وسو وقد اسویتا او تانا فرمانی کړی دا قبل دین مخیو کنت من المفسدين او ته ورانه کون کنه فل یوم ننجی کا پسن ورځ منګه نو نجی کا او چت زبانی غرزو به بدن کا بدن استالی تکونا لمن خلفکا نو بچت زو غرزو کنه نو خلقو توکل د سانډا په شان دا شي پروتو یو سور سانډا دا وبې ټول راخو دی وګنه الله ثور الاحمر مفسرین لګي ثور الاحمر د سور سانډا په شان پروتو بیا وان کثیرا خان ابي بدن کالی تکونه چې شی تو لمن دا چاره پر خلق کچستان او رسولي آیا نه وان كثيرا من الناس يقينا دير دخل قران آیاتنا دنا خنا لغافلون نا خبر دي ولقد بوانا بني اسرائيل او یقینا من غازی اور کړو بني اسرائيل ته مبوا صدقین سے د رښتیا او ان خپل دي
ورزقناهم من الطيبات يوم رزق ورکړو دي له پاکیزه په مختلفو په دي خلافونه کو حتی جاء امرون تر دي چراغ دي علم ان ربک یقین نفس تا چې فیصله وکي په من دې کې قیامت پر ورځ باندې پاغه سره کې دي پاغه کې اختلاف کو او کوي ته پشک کې دا نه چې موږ را لګلې دي تا نو تاسو وکړه دا کسانو نه چاغیل ولې د الله کتاب ان فین كنت فی شک پس کچری ته پشک مما داغنا انزلنا چې موږ را لګلې دي الیکتا تاپس علی الذین پس تپوس وکا دا کسانو یقرؤون الكتاب چاغلولی کتاب من قبل کا مخستانا لقد جاءك یقین نغلتا تعال حق حق من ربک استاد رب د طرفا ولا تکونن پس مجوړېګ من الممترین د شکون کنا ولا تکونن او مجوړېګ من الذین دا کسانو کذبوا بیاات الله چې دروغجن وګڼل آیاتونه د الله فتكونا من الخاسرین پس شیوتو د نقصان مندون کنا ان الذين يقينوا كسان حقت عليهم كلمه ربك چې ثابت تشوید پاغي باندې کلمه ربك فیصله درفسا لا يؤمنون ایمان نه راوړي ولو جاءتهم كل آیات اگر کراتلو کیتا اگر کراوړي دي تا كل آیه راشدي تا هر نخا دا پایل لرجاءت تفرخه حتا يروا العذاب الالم تدي چوين عذاب درناک ولولا كانت قريه پس کنه ولولا كانت قريه امنت پس ولی نو یو ډلا یو امتو ایو کلیوالا قریتن اے اهل قریتن امنت چی مانی را وړه پنا په ایمان او حج پیدا ور کړی هغه له ایمان داغي الا قوم یونس مگر قوم د یونس علی السلام ایمان راوړ نو لما امنو کړه چا ایمان راوړ نو کشفنا نم عذاب الخزي نو من واړو د دینا منګه لری کو د دینا عذاب رسوای فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کې ومتعناهم الہین او من پای دور کړه غیره تر سواخ نه مرګ پوری ولو شاء ربک نو قصه تاسو تشویدا د یونس علی السلام واقعیا یاد ساتي ولو شاء ربک که وخت رب تعالی امنه نو ایمان براوړو هغه چې بزمګه کې کلهم ټولو جميعا پيوزه اپانت تو کریو الناس آیت زبردستی کې په خلکو باندې حتی یکون مؤمنین چې شي دي مؤمنان کای یکون مؤمنین وما کان لنفسنا نه مجال دی او نفس انتو بنا چی ایمان راوړي الا باذن الله مگر په حکم د الله او یجالو رجسا او پر او ګرځي الله پلیتی شرک علی الذین فاکسانو باندې لا یقینون چې نه پویږي قل وانظروا غره ما ذا فی السماوات هغه ست چې اسمانو کې اوسمګه کړي وما تغنی الآیات او پیدا نور کوي نه خد قدرت و نذر او يرون کی ان قوم هغه قوم ته لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي دا غیر مستفیدین دي فحال ينتظرون پس انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین مگر د واقعات پشان د خلق الذین چا کسانو خلو چې تیشین من قبل مخفیدین د غید عذابونو قل او آیا پس تاسو انتظار کوئ یقینا تاسو هم د انتظار کوونکو نه ثم ننجي رسلنا بیا موږ خلاصي ورکو خپل پیغمبرانو لا والذین آمنوا او کسانو چې ایمان راوړل کذالک دارنګ حقا ثابت ده علینا پمن باندې ثابت تا پمنګ باندې لازم دا پمنګ باندې ننجل مؤمنین چې من خلاصي اور کو مؤمنان الله قل او یا ایها الناس خلق ان کنتم فی شک کچریتا فشک په بار د دین زما کې پس عبادت نکوم دا هغه خدایانو تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله دا الله نه سوا ولکن اعبد الله لیکن ز عبادت کوم د یو الله الذي ذات يتوفاكم چا تاسو لمر راوري امر تو او ما تو حکم شه ان اكون چشم زو من المؤمنین د مؤمنان وان اقیم او ما تو حکم شه چې برابر کا وجه کا خپل مخلص دین تانی پدا شرط کی چې یو سوی ولا تکونن من المشرکین او ما تو حکم شه چې مکه د مشرکین نه ولا تدو من دون الله ما توکم شی چې برابر د الله نه سوا ما غلاین پوکا چې تعالی پیدا نشي درکوله ولا یضرک او نستار نقصان تاسو نقصان نه سول شي فین فعلتا پس کتا دا کارو کو پس یقینا یہ بت بدغه وخت د زیاته کون کو ویم سسک الله بدرن او کا رسیتا تا الله تعالی بدرن ست تکلیف دا سی آیت په سورہ انعام آیت نمبر 17 کې تاسو پورونه بلوز ویلو 17 18 تاسو چې مای دا او وظیفه چې مې ته خولو
به ذرن په تکلیف سره پلا کاشف له نشته لر کون کې هغه الا هو مگر د الله وان يريدك بخير او کو غړي الله تعالی ته خیر رسول فلا رات دلی فضلین نشته واپس کون کې داغه مهرباني لرا یصيب به رسید دا من هغه چاته شو چې غړي مینه بادي د خپل بندګانو نه هغه بخون کې دې رحم کون کې قل وا یا ایها الناس ای خلقو یا ایها الناس ای خلقو یا ایها الناس ای خلقو قد جاءكم الحق یقینا راغله تاسو ته حق قد جاءكم الحق یقینا راغله تاسو ته حق الله جاءكم الحق یقینا راغله تاسو ته حق میر ربکم د طرفا درف تاسو نه په منه اهتدا پسو چې پنی غلار شو فینما یحتدی پس یقینا دې پنی غلار جوړیږي لنفسي د خپل پیدې د پاره ومن ضل او سو سواو فینما یذل پس یقینا دې اوړي فینما یذل پس یقینا دې اوړي علیها جوابالی پدوانی دے وما انا علیکم او نعمت پتا اسمانی بھی وکیل ذمہوار وتبع او تابعداری کو ما داغی شوئی کی تا تا او صبر کوا حتا یحکم الله ترجی چې فیصلو کی الله تعالی وهو خیر الحاکمین او هغه غوړه فیصله کوونکې ده